أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا سورة الكهف کی بیانو چې عالم الغیب صرف او صرف الله تعالی دې بل څوک نه اولیاء انبیاء بادشاہان پیریان ایسو کو هم په غیب باندې نه پوهیږي هغه اوله واقعه بیان کړه نفی د علم غیب د اصحاب کهفنا لوی اولیاء او په غیب باندې نه پوهیدل دویم نفی د علم غیب شوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سبا د حال نه خبردار نو غیب نه پوهیدو کارساز او متصرف نو نمانون کی چې نمانی په دوزخ وای ځای شي او چا چې ومنله نو هغې ته بشارت بیان شو د نمانلو وجه په دنیا باندې نازو نمانون کو ځکه نمنله چې دا په دنیا مین وو نو اوس د دې ځای نه خصاصت الدنیا بوجوه الثلاثه په دریو طریقو سره بیکارتوب د دنیا ذکر کړي چې دا دنیا ډیره بیکاره ده بے وفا ده نو زړه په متاړه دنیا د زړه د تړلو سیز نه ده نو په دریو طریقو د دنیا بیکارتوب او سپکواله ذکر کړي اولا په دې رکوع کې ذکر کړي چې دنیا به در نواغستل شي لکه د باغ والا نه چې باغ واغستل شو
دا دنیا به در نواغستل شي لکه د باغ والنه چې باغ واغستل شو. په دویمه رکوع کې آیت نمبر 45 کې دویمه طریقه ذکر کړي. دا دنیا چې دا نو د دې وخت ډیر لګ دی. دویم بیکارتوب دا دی چې دنیا وقتها قلیل، د دنیا وخت لګ دی نو ناس په مکوا. درم آغا ذکر کئی اتصل ویختم نمبر آیات کی دنیا با در باندې وبال شي، خپل مال آغا با در تمار شي. دا دنیا با در باندې وبال شي. نو په دې دوه رکوع کې مضمون ذکر کړي بیکارتوب د دنیا په دریو طریقو باندې. د دې وجنه انکار مکو، د دې وجنه د دنیا د وجنه د الله تعالی دشمنی مکو او دا الله تعالی د دین خلاف مکو. اوله طریقه دنیا و در نواغستل شي لکه د باغ والنه چې باغ واغستل شو. د انکار د حق اهم وجه هغه دنیا ده. د دجال د سرلخکرو او د دجالی فتنې سره هم اهم حربه هغه مال له چې د مال په ذریعہ او د دولت په ذریعہ خلق گمراه کوي او د مال او د ماده داغه اهتمام او چتواله او فضیلت او غرواله هغه د خلقو په ځړ کې راولي چې ترقی هغه په مال کې ده، ترقی په مال حاصلولو کې ده، عزت په مال کې ده. او قرآن کریم مثال ذکر کړي د عبرت یو واقعه ذکر کړي. قرآن کریم د عبرت یو واقعه ذکر کړي چې یو دنیادارو چې داغه صرف په ظاهری دنیا او په ظاهری اسبابو پاغي اعتمادو په بینک بیلنس دارنګي په جیداد او په جاگیر په ډاله او په پاټای او په نفرای په مټو او په زور
په دې باندې اعتمادو او دویم کسو چې هغه سره ایمان او عمل صالح هو ایمان و سره او عمل صالح هو د ایمان او عمل صالح والا غریبو بینک بیلنس ور سره نو جیداد او جاگیر ور سره نو ظاهر کې خلقو ته ناکاما او بیزت اخکاری دو خدا سے سڑیو چې الله دې زړه قبلو الله ته ډیر نږدې په الله اعتمادو په الله تعالی اعتمادو نو ګورا واقعیتا او عبرت واخلا دا غجاگیر والا مال او دولت او نفرو والا اغلا سنم روڑی هر سے تباشو لا سنم روڑی او افسوسونه او ارمانونه کوي او د ایمان او د نیک عمل والا هغه کامیاب او کامران شو هغه کامیاب او کامران شو دا کسان کم ځایو نمونه سو په کم کلی کیو دې تساجت ته په عبرت کې دې خبره ته په عبرت کې ضرورت نشته چې دې سن تاریخ سو او دارنګي زای کومو او سړی سو کو پس د عبرت د پاره دومره قدر کافی ده څومره چې قران ویلی ده نور بیا تاریخ ګوره واضرب لهم مثل الرجلين بیان کدیتا د عبرت او خبره مثل چې په عبرت کې نمونه وي دا نو چې فرضي مثال له او قران او الله سی او فرض کړه او د ډرامې په شانتي او د ناول په شانتي یو فرضي قصه جوړ کړه لکه شاعران چې جوړ کړي یوسف خان او شیروانو آدم خان او درخانه فرخاد او شیرینه لیلا او مجنون دا چې کم دنو فرضي قصې شاعرانو جوړې کړي بس اسی او خیالي غونتی دنیا و جوړه کړي شاعرانو او غستل به ماجبونه په دی باندې د شاهانو نو دا سي فرضیات چې کم دنو شاعرانو جوړ کړي قران فرضي ډایلاګي نه وړي قران وبالحق انزلناه وبالحق نزل چې څنګه ویلي دي حق شانتي شوی نو مثال نه داس نه ده مراد چې ګنیا سي الله یو فرضي قصه جوړ کړه مثلا د عبرت یو خبره واضرب لهم مثل الرجلين بیان کړي تا د عبرت یو خبره د دوه کسانو رجلین د دوه کسانو دو سړیو خپلو کې رشتہ دارو یا یارانو دوستانو او کې دې شي تربورانو
زګه د تربور ترقی لګړې نه خوخانو جعلنا لأحدهما جنتين ګرځولې میو یو د دې دوه لره دوه باغونه جنتين دوه باغونه من آناب د انګورانو وحففناهما بنخل او چا پیر کړي مو د دینه کجورو باندې می پټ کړیو مطلب دا چې چار چا پیرا د باغ دیوال چې وو نو هغه د کجورو د خرماو او پمینس کې پاغي کې د انګورانو سپرونو او د انګورانو زیلیو لوی باغاتو وحفظناهما بنخل گیر کړي میو دا دواړه پټ کړي میو دا دواړه په کجورو وجعلنا بینهما زرعا او ګرځولې میو په میاں د دې کې نور فصل چا چې باغ لیدلې نو هغه ته پته لګي او زمیداری چې چا کړي نو پته وته لګي تاسو خو تیار خوري کته کوي زمیداران د یو پټینا په یو وخت کې ډیر کار اخلي د زیلو والا بوټه چوي نو هغه ته سانګي خخي کی نو په زیلو وروړي او دې غاړه ته اخوا چې کمزای خالی نو په پولو باندې پکې بینډای وکړي نو په لګ ځایونو کې پاغي کې وسره مرچکی ومکري دا شانتي لوی قطارونه هغه د انګورانو د زیلو او چې یو قطار وو او بل قطار وو نو په دې منس کې پرس کده امرودانو بوټیو او شنتالان بیات کو سنه چې سواتیان خپاشي کنه نو شمتالانو پکې او ټانګوانو پکې شاګلی والا خپنه شي نو ټانګوان پکې بلا ارس یو سيزونه ونه پکې کارلې وي نو قسمه قسم میوجاتمو ورسره چې کم د سفر نه ځای خالیو نو پای کې به یو چولول نو غنم به پکې ومو کارلو جوار به پکې ومو کارل ترکارې او سبزی به پکې ومو کارلې وجعلنا بینهما زرعا او ګرځولې میو په میانځ دي کې فصلونه کلتل جنتین یاتت دا دواړه باغونه راوړې وې میوې خپلې ولم تظلم منه شیئا او نه به کماو د دینه معمولیوم لم تظلم لم تنقص نه به کماو د دینه معمولی نصابوری ذکر کوي الظلم هو النقصان ظلم کمی توي نقصان توي دې زم دغه معنا مراد ده ولم تظلم منه شيئا او نه به کمو د دې میوینه معمولیوم وفجرنا خلالهما نهرا او بيول میوي په میاز د دې دواړو کې نهر او لخته په باغ په وبو باندې برابرو د باغ اهم ضرورت چي دي نو هغه اوبوي اهم ضرورت د باغ هغه اوبوي نو اوبو کې وافر وي لخته به خپل بایدلو لخته به بایدلو وکانه له ثمر یومانا او ودد میوا یو مطلب دا دی چې دا غټیم دا چې کوم واقعیا اوس بیانېږي نو دا غټیم دا باغ ډیر په خیرازای کې او میوه پخښ شوی و نو باغ میوه راوړی و او ونی ډکې وي وکانه له ثمر او دغه میوه دویم ثمر نه مراد نقد آمدنی باغات خپلو خور سره بزنسون کو کاروباری سړیو
نو نقد پیسې هم ګټلې مال او دولت منډه دا یې ډېرې وي نو هغه به کې لا جدا وه سړی ښه مالدار ومو نو څنګه شوه جاگیردار او مالدار اومې جیدادو دوترې و او اومې نقد و سره ښه زیاته وه کاروبار و نقد و سره زیاته وه دریم مطلب د ثمر وکان له ثمر او د اولاد میوه ده نو اولاد یومو څوک په یوه عہده و څوک وزیر صاحب و څوک چیرمین صاحب و څوک هډ ماسټر و څوک پرنسپل و څوک میجر و کیپټن و په بلا عہدو باندې اولادونه ومو یاره نو کان له ثمر او د دو اولاد درې واړه معنی صحیح کېدی شي دې ځایله دوره حتی دا ولا الله ورکړیو قرآن یو کمالو کو فکستاسو ته فکری د دجالی فتنی او د دجالی خلقو نظر په اسباب وی دای چې خبره کوي نو ته ګوره نو ما دا وکړل او ما پلان کیږي ته دومره سپلای وکړه او ما باغ دومره حاصل کو او بیا مې چې کمنو ما باغ سره دا وکړل ما باغ لا سپری ورکو او ما د مانه ناړي دار سما کړی او زه چې کمنو ماهر ما قران کریم د ما په ځای نه راوړو جعلنا لاحدهما باغ ما ور کړو وحففناهما بنخ کجوری ته ما تاو کړی وی جعلنا بینهما زرع مینس کې فصل هغه ما ور کړو وفجرنا خلالهما نهرا او وبب کې ما بیولې وی مطلب دا د باغ ور کول د باغ ډیرول او ساتل زما کارو دا کمقل اسد ناچارای نه په دوه خو ګرځیدو ګینی یو دو ولا نور په کاروي لکه د خر او یا کم از کم یو دونیم پټای خو ولا په کاروا لکه چې ورسره لک تعاون کوله دا دومره خارو چې ورکړي ولا الله او نسبت ځان تا کو نو دجالی فتنه والدای چې هغه وای د هر سما کړی دي او دا زکون لکه قارون ویلو انما اوتیته علی علم عندي له مال را کړی دي کنه فرعون ویلو الیس لی ملک مصر وهذه الانهار تجری من تحتی پنهرون واک زما دے اډر زما چلیږي نهرونو باندې او په مصر کې بادشاہت زما دے الیس لی ملک مصر وهذه الانهار تجری من تحتی دای ځان ته نسبت کو د فرعون نیکو نمرود ویلو انا احی و امید د ژوندۍ کولو د مړ کولو اختیار زما دی چې بچا ډرو کوم شوټي کوم اجه بچا ډرو کوم نو بری ول اور کوم ژوندې کوم انا احی و امید نو هغه د ارس نسبت د جالی خلق ځان ته کوي دا غینه مسبب الاسباب الله تعالی یری الله تیری الله قرآن کې داس ذکر کړل چې دا علماء کړیو اوس د دجالی فکر والا د مالدار غلطه نظریه ګورا د مالدار د جاگیردار غلطه نظریه او غلط سوچ فقال لصاحبه نووي خپل ملګری ته وهو يحاوره او د په اعتراض کو یو بل سره سوال جواب کول مکالمه نو د په اعتراض کو هغه موحد باندې وهو يحاوره
او د په اعتراض کو د فخر په تور ځان لوی غنو او فخر په کو یجادلو او یخاصمه یو بل سره خبرې راګرځولې د خبرو جنگ ته محاوره وي دا یو خبره اولنې فخر انا اکثر من کمالا و اعز نفرا کزه په غلطم نو الله مال دا دومره مال او دومره نفری او عزت ول را کړل دي انا اکثر من کمالا زړیر یم ستانه په مال کې تاسو رسدي تو خود په ماتوته د په ماتوته او د پوله ټک تناسته انا اکثر من کمالا یو فخر دویم وازو نفرا او زیات یم په نفرای کې یو حب مال او بل حب جاه زما ډله او پارټی ډیر ده ما سره خلق ډیر دی وازو نفرا او ډیر زیات یم او زورور یم په نفرای کې او په سرونو کې دا خبره اترې کوله او بل سره په لار روانو چې ناصافای کې دغه باغ ته وردان نشو خپل باغ ته یو قتل دا سبر او کتو ته ګوري او په کې وایږي سره وتا چېدلې دا سپری په شوه دی ظاهري اسباب د باغ د بقا ټول موجود دي بالکل باغ په خیر ازای کې دی او بو توافر دي هر څه برابر دي دا سه باغ ته قتل وی ها دی وای چې دا بم خرابېږي دا لم خبرې دي ودخل جنته وهو ظالم لنفسه او دن نشه خپل باغ ته او دیو زیاتی کوونکو په خپل ځان هغه ظلم یې سره رستو راځي آیت نمبر 42 ويقول يا ليتني لم اشرك بربي احد فاسباب اعتماد مستقلا شرک ته اسباب مستقل مؤثر غنل دا شرک ته نو دته کم دنو په ځان زیاتې کو چې صرف ظاهری کاروبار ظاهری میوه او ظاهری اوبو نهرونو دیتا قتل او چې کوم ذات په لاس کې د دې سيزونو اختیارو داغه نه نظر اړیدلو نو دای په ځان ظلم کو کنه چې صرف بینک بیلنس ته قتل صرف عہدو ته منصبونو ته دیتا قتل یعنی نعمتونو ته قتل او منعم ته نه هیرو احسانات ته قتل او محسن ته نه هیرو د ظاهری سيزونو ته قتل مظاهر ته او مظهر ته نه هیرو کم ذات چې ولدا ور کړیو نو هغه ذات ته فکر نو دا غینا فرمانی کولا نو دا سيزونه د الله سره صدار جوړ کړل وهو ظالم لنفسه او دیو زیاتی کوم کې په خپل ځان قال نو ویل ما ظن ان تبيد ازي ابدا ما ظن د اولنې مرز چې زدا نګړم چې زما باغ به تواشي اسباب موجود دي ما سره هر قسمه اسباب د باغ د بقاشتا نو باغ به سم ختم شي دا زما مازغن علی ارس برابر دی او به وافر سپری وافر شپول وافر څنګه به دا باغ ختمیږي په دغه اسباب او اعتمادو نو انکار د توحید نو کو اسباب د الله سره صداران کړل ما ظن ان تبيد ازي ابدا زه ګمان نکوم ان تبيد ازي چې هلاک پشیدا باغ ابدا چرم دانی شروعانی دي ان تبيد ازي ابدا زه چې کم دنو ګمان نکوم چې هلاک پشیدا باغ چرم دویم مرض وما ظن ساعه قائمه او زه ګمان نکوم په قیامت درېدو چې قیامت په ودرېږي انکار د قیامت نه چې کله
په دې اسباب اعتماد زیات شي نو سړی وایي د اسباب والا میټرلیزم والا چې دا لهم کې دی شي چې دا دنیا بروان شي او بیا بل جهان راشي دا دنیا نه روانيږي لکه فلسفه چې د جزء الذي لا يتجزا غلغرتي واغین دقه مقصد دی چې دا دنیا تباہ کیږي نه د دې تباہی په حد ولاړ نه ده نو بیا به دوباره څنګه راپورته شي نو دا د ختمېدو والا نه ده په دې آدم ناراضي وما ظن الساعه قائمه او نګړم قیامت ادریدونکې ولا اردتو بل مرز داوا د عزت د الله سره داوا د مکرمیت عند الله دې سيزونو ته او قتل نو یولې کچرتا زد الله خوخ نوې نو مال بیا د مال ولې راکاو مال د باغات ولې راکول دا د زنو خلکو یو غلطه نظریه ده چې چاله مال ورکړل دي نو ګینې دې د الله خوخ ته نو بیا پیغمبران نو خوخو نیکان بنیان نو خوخ چغیل مال نو ورکړي لقد جاء الانبیاء فيها کرامه لقد جاء الانبیاء فيها کرامه ولقد شبعت فيها بطون البائمين انبیاء وګي پاتې شوی دي او د درندگانو او د زناورو دا غي ګيړي الله مړی کړی دي ته وسوای چې زناور او درندگان د الله خوختي مال او دولت دا خو الله تعالی کافر لوم ورکي کافر لوم ورکي نو دا نظریه وا چې مال را کړل دي نو زه خوخه ما ولا يردت الى ربي او کله واپس کړه شم را خپلتا لا جدن خيرا منا منقلبا نخامخاو بمم غرد دینا زائد واپس آئے مطلب داو چې زو واپس شم قیامت راشي نو مال الله د هنر چل راځته دي ټیکنالوژي را سرهشته ال تبوم ځان دغه شانتي باغ ماغ به وکړو اول تبوم بینک بیلنس برابر کو دا ځنې ډیر پخناټه غونتي لکتالی اختی ایجوکیټډی نو ډیر پوخي نو یاره جی بس کال ته لاړو کنه او بچی لمدي مونږ به را دی غاړه تکوي دا خلک کو چې دا پولیس را ډیر خطرناک ته کنه دا خندنه کوي همم به پینځو کنه یو بچی لمدي دی غاړه ته بیړنګو مړه ټوکې دا الله د دین پوری شروع کی ویل تبم ځان لمړه سیټینګ کوي دا بګوي ویل تبم ځان ل سیټینګ کو او با کېل ته ولې سیټ کی بیا نو دا لا جدن خيرا منا منقلبا نو دای شرکو چال ته وای عمر لرا کی او ته وای دلته خواري نو په دلی خوار او په اندستان خوار لا جدن خيرا منا منقلبا خامخاوبم غرا د دینا زائد واپس آئی قال له صاحبو اوس وتا هغه نیک ملګری هغه جواب ګرځي دغه اعتراض وکړو دا غریب ملګری غریب وو خو په مال غریب وو د عقیدی غریب نو یعنی عقیده ولا خدای کله کور کړی و موحد او په توحید باندې پویدو په حقیقت پویدو نو دته وای قال له صاحبو وې دتا ملګری ددو او وایو هاویرو او دا ورله جواب ګرځاو دور ته جواب ګرځاو اکفرت بالذی آیتا انکار وکدا غزاتنا اکفرت بالذی خلقک من تراب د کړه شرک ته اسباب دا الله سره صدر کړی دي یا بل زیارت وغیرہ
پاغي اعتماد او هغه الله سره صدر کړی دي او ورته د موحد تعبیر کې په انکار سره دو خدا الله نه انکار نو کړي شرک کړو نو الله د منلو پشان چې و منل شي نو دي ته ایمان وي چې په خپل خو الله مني او شرک وسره کوي نو دا کفر دی نو دا الله تعالی سره شرک کول دام یو قسم کفر دی اکبر بالذی ایتا انکار کدا غذاتنا خلقک من تراب چې پیدا کړي ته د خاورینا ثم من نطفه بیا د ساس کینا د نطفه نا ثم سواک من تراب ما د بعید ده آدم علی السلام د خاورینو کله چې انسان نه خپل ځان هیر شي نو د نبی الله هم هیر شي نو بیا دې نافرمانی شروع کی او ځان ته داسې وګوري زوم ډیر غټ سړی یما حالانکه خپل اصل ته نه ګوري د دې وجنه قران انسان له دعوت ورکي چې خپل اصل کې سوچ وکا هارون بلار روانو بهلول ولا مخه لراغه بهلول دلار نه ډډه تکیدو ورته وای ته ما نه پیژنې بهلول وته دا سو قتل په پیژنم دې ډیر خو به ته به دومره ځان نه پیژنې چې زه دې څومره پیژنم هغه ته بیا وی به ته ما نه پیژنې پیژنم دې کنه اولو کا نطفه واخرک جیفا وانت فيما بين ذلك تحمل القدرا پیژنم دی وی تاریخ د لوام اولک النطفه ابتداء د نطفه نوا واخرک جیفا او اخر و اسخا مردار خلق بل بیا ایثاریم نه به قبر لوړی سړی بوی کوي مردار بدن جوړ شي وانت فيما بين ذلك تحمل القذرا او د دې په مینس کې ته او ډیرانی کګېړه دل چا کولاو کړو بوینه دی او ډډو زی وډیران دي خزل دی چې تکړه دا او ګرځای نو خزل ګرځای هارون سرخ کاته کو انسان خپل ځان ته سوچو کی او خپل وخت رعایت کی ابتدا نبی د الله نه انکار نه کوي خو دردن ځان یرشي آیاز غلامو خو محمود ولا لوی حیثیت ورکو نو دوا کلا کلا یو صندوقو ناغې نه به ورکو لا کو داسې به تو قتل بیا به کی خود خلکو په راپورټ کو وې د سره خزانه دا او صندوق ته وسره او هغه کی سيزونه پټای را پټای محمود غزنوی ته راپورټ شو هغه ته لکه تاسو صندوق کی سیخي دی وی چې ګوري او باندې او تعالی کوي چاله چابین ور کوي هغه ته چې بده کې ګوته مو وینا داخلك خبرې کوي وی راځي ټول راواله اصل صندوق یو ته کولاو کو چوچاته کو پاغي کې زړی جامې وي او لورو پکې رمبيو پکې وې داسې هغه ته ما کې کله کله تکبر راشي چې زوم سیم چې بادشاہ را لوی حیثیت را کړی دی نو راشم دا صندوق کولا کوم چې ایاز ته خدای دا خود بادشاہ مهرباني و نو ځان ته دا کولا کوم او هم ځان ته چې ایاز قدر خود بشناس ایاز قدر خود بشناس ایاز ته دا شی مړه نو که الله دې عزت درکړي نو الله ته توجه کوا ځان ته موای چې زه ما من انم کې من دانم ځان لګو پیجانا نو دې موحد اول د دعوت ورکو چې مړ لګ ځان خو پیجن سړیا ته تا ګور او د تکبر ته ګورا ان لابن ادم التکبر وقد خرج من سبيل البول مرتين
انسان په سشي تکبر کوي د وړو بولو د لار نه دو ځله راوتلی دی د سره تکبر کم ځای خایيږي اکفرتا بالذي خلقك من تراب انکار دیو کدا غزاد نه چې پیدا کړی ته من تراب د خاورینا مالدار کله تکبر شروع کی وای خپل غریبی یاد کمړه کله مولا تکبر شروع کی وای خپل وظیفه یاد کې چې قینچی کوله بده اکفرتا بالذي خلقك من تراب انکار کدا غزاد نه چې پیدا کړی ته د خاورینا ثم من نطفه بیا د ساس کی نام ثم سواک رجلا بیا برابر کړی ته سړی چې سړی کړی نو داخله دی وازه کړو ګوشتو ثم سواک رجلا بیا برابر کړی ته سړی زما خپل عقیده واورا موحد وتا اظهار د خپل عقیده کی لکن والله ربی لیکن سره علی پراوړه دی اگر چې ویل کیږي نه خدایو خبره ته اشاره کوي لیکن انا اقول هو الله ربي خو زه دا خبره کوم غوګونه ټکای کا او زما عقیده وره لیکن هو الله ربي لیکن انا اعتقد روح المانی لیکن انا اعتقد خوز دا عقیده لرم چې هو الله ربی هاغا الله در رب زما ولا اشرکو بربی احدا او زی نی صدار کوم در خپل سره اس سیزهم احدا نکره په سیاق د نفی کې نه پیغمبر نه ولی نه ژوند نه مړ نه اسباب میټیریل ماده اس سیز د الله سره نی صدار کوم ولا اشرکو بربی احدا او نی صدار کوم د خپل رب سره اس سیزهم ولولا اذ دخلت جنتك او دل اصلاح کی تا په غور مال راکو په خپل باغ د فخر کو تعالی پکارو چې تا مسبب الاسباب ته نظر کړو تا تش اسباب ته نظر کو او الله تعالی ته نظر اونکو دا تعالی نو پکارو تعالی چې کمندنو مسبب الاسباب الله ته نظر پکارو تا چې باغ لیدلوي فورن به ویلو چې کدا ساتي نو الله به ساتي او کروانی نو الله به رواني کده دې باغ اسباب د بقا موجودي د پات کېدو اسباب موجود دي خو الله پات کول نه غواړي نو دا باغ نشي پات کېده دغه نهر دی او دا به د تباہی سبب وګرځي او که الله غواړي نو دا نهر او ظاهري اسباب بنوي او الله به پات کی نو تابا قدرت الله لویلوي ولولا اذ دخلت جنتك اول نو پاو کې چې د نشوي باغ ته نو ویل دی دا لولا په قلته داخل دی خدای پرند سیټ خوخی ټانګه کې مخ کې خوشاله نو د دې د وجه نه مخ کې راوړل دي ګني اصل داخل په قلته باندې دي ولولا اذ دخلت جنتك پاغه وخت چې ته د نشوي باغ ته نو ولې نه وایل یعنی دا به ویلو ولې نه وایل ماشاء الله هغه چې الله اراده کوي نو هغه کیږي ماشاء الله آغا چې الله اراده وکي نو یکونو حق کیږي ولو كانت الاسباب غیر موجوده اگر کا اسباب نوي وما لم يشاء لم يكن ولو كانت الاسباب موجوده او چې الله نوي غختلی نو هغه نکیږي اگر کو اسباب موجود ولی نوی اگر کا اسباب موجود ولی نوی ماشاء الله آغا چه اراده کی الله نو آغا کیگی لا قوت الا بالله نشته ده طاقت د پات کولو او نشته طاقت د ساتلو الا بالله مگر په الله تعالی باندې
چې الله یو غواړي نو هغه کیږي، چې الله یو ساتي هغه ساتل کیږي. لا قوت الا بالله. حدیث کې راځي چې د کوم سیز نه د زړه خوشو نو فوراً ماشاءالله وایا، ځکه سترګي اثر کوي، نظر کوي. نو ماشاءالله وایا اورور مسلمان ته ضرر مرسوا، ضرر مرسوا. ځنې عالمان د نکتې په تور وایي چې دی سړی د خپل باغ په خپل د نظر کو. موحد وته ویل لکه ماشاءالله دی ولې نه وي، خپل باغ باندې په خپل اور لګاو. کله کله خپل اولادی او سړی په خپل د نظر کی چې د جاماز سوټ موټ خوا غوندي دو تیړو خوشي او ماشاءالله نو وي. خپل اولاد په خپل د نظر کی نو خپل اولاد ته ماشاءالله وایا. ماشاءالله لا قوت الا بالله. حدیث کې راځي لا حول ولا قوت الا بالله. دا من کنوز الجنه، دا د جنت من کنوز تحت العرش، دا عرش دلان دی خزانه ده او دا غینه مال الله دارا کړی ده. دا ډیره قیمتي کلمه ده، لا حول ولا قوت الا بالله. پدې کې بندا مکمل هر څو الله تعالی ته حواله کی چې زنه ځان ته فائدہ رسول شم او نه ځان د نقصان نه بچ کول شم، نه ځان د نقصان نه بچ کول شم. الله کا فائدہ دا نو ستا اختیار کې ده، او کو نقصان دی نو ستا اختیار کې دی. نو مال فائدہ راکا او د نقصان نه به بچ کا. نو بندا تور اډال چاته غرزول الله تعالی ته چې بس کار سدي نو د چا دی؟ دا الله تعالی دی. د دیو جنا زمون د استادانو پیر شاه عنایت الله شاه بخاری صاحب رحمه الله تعالی داغه خصوصي او زیات وظیفو کې داوا چې چلتا پیرتا ځنې خاص وظیفې وي چې سړی وظیفه کې او ماسختنه کوي یاد شپې، خو چلتا پیرتا چې ګرځي بنده ګرځي او ذکر کوي نو د دې دی کوي حسبنا الله ونعم الوکیل لا حول ولا قوة الا بالله. وی د دې غیب فرمایل چې ځان داسې عادت کوي د دې خبره حسبنا الله لا حول ولا قوة الا بالله چې بی اختیاره ستاد خلینه که څه خبره وزي نو هغه داوي چې دومره وسره عادت شي چې بی اختیاره د که خلینه کوم ذکر وزي نو هغه دی داوي. الله تعالی با د نقصان نه او د شر نه به الله حفاظت کوي او الله به کفایت کی ضرورت په دل الله تعالی پوره کوي. ماشاء الله هغه چې الله اراده وکي نو کیږي. لا قوت الا بالله. نشته طاقت د نیکه او د فائدې الا بالله مگر په توفیق د الله. ان ترنی انا اقل منکا مال دې پیغور را کړو چې خواره د پوما توتا ما ته دی ویلو چې ستا خو د قبر زایم نشته خخېږي به کم ځای پښتانه داسې پیغورونه یو بل لور کوي. مال دې پیغور را کړو ذات یو خبره کوم ان ترنی انا اقل منکا کتوینی مال را چې لګیم ستانه په مال او په اولاد کې چې مال او اولاد کې ستانه کم یم فاسا ربی ایوتینی خیرا من جنتک. دا دا غنیک بندا خیری دی خو په یو طریقه کوي نو دا دا غد زړه سوی دی. کله کله یو خبره او پاغه باندې زړه او درديږي بس دا زړه دردیدل چې دی نو دا خیره ده مستقله. اگر کو په خلی سړی خیری ونکي خو چې زړه او درديږي نو بس دا خیره ده.
او چې زړه خوشاله شي نو دا دعا ده اگر کلاس اوچت نکی او ایسو مونوي خو چې بس زړه خوشاله شو نو دا دعا ده د دې نیک بندا د دې موحد په پیغور باندې زړه درد دیدلو پیغور ولا ورکو ډیر دي نشته ډنډ دي نشته هیڅ شی دي نشته جیدات دي نشته ډاډي پټې دي نشته ښه چټا پیغور ولا ورکو هغه نیک سړی د الله ولیو او حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب چا چې زما د دوست سره دشمنی وکړه نو زما سره اعلان جنگ دی زاغه سره د جنگ اعلان کوم یعنی زما او داغه به جنگي زبولا zarar ورکوم تکلیف بولا ورکوم اشتلاسی بابا ذکر کوي چې چا د الله تعالی د ولی د زړه هغه تنگ کو نو باروي است اعلان جنگ د هغه سره د الله تعالی د جنگ اعلان دی نو ان ترانی انا اقلا خدا دا غنیک بنده خیری دی ان ترانی انا اقل منکا کتوینی مال را چزیم لک پا مال و پا بچو کی فاسا ربی کی دیشی شراب زما آیوتی یعنی خیرم من جنتی کا رابکی ماتا غورد باغستانا پا دنیا کی او یا پس دا مرگا وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ اور آو بلیگی پدے باندې عذاب دکانو باران من السماء دبرنا فتصبح صعيدا زلقا نشیبا دا فتصبح صعيدا زلقا نشیبا دا میدان اچا پوچا سپا فتصبح صعيدا زلقا نشیبا دا میدان اچا پوچا باب فعل دلتا دل لزوم دے دلتا تعدیه نه دے او یصبح ما اوها غورا یا بشیو بد دی جوری ما اوها فاعل یصبح دے او یصبح ما اوها غورا یا بشی وبد دی جوری خکته ډونګای بشی پکته بلاړی شي یا غورن خشکی اوچی او یصبح ما اوها غورا یا بشی وبد دی اوچی فلن تستطيع له طلبا نو بالکل بواسونه لري ته د لره طلب کولو بیا به کومه برمه استعمالای او کوم د بور ماشين براوړي چې الله په کته بوزي بیا په کې راو با سزا نو د دې موحد خیره قبول شو د سړی باغ تعالی شو ټکو سترې شو واو هی تو بسمری او ګیروا چول شو په میوه د باندې تباکړه شو ګیره په واچول شو ختم شو واو هی تو بسمری نو ګیر کړه شوې میوه د فاسبا یقلب کفیه نو شده چې مروړل لاسونه خپل مروړل افسوسونه کول هاي هاي او لاسونه مروړل یقلب کفیه چې مروړل ورغوي خپل لاسونه خپل پاغه سبانی چې لګولی په دې باغ کې کوم مثاله وتا چولې وا سره وتا چولې وا سپری په کړو او دوايانې په چولې پاغه بس خپوي وای کنه پرون می وته سره واچولا وای پرون می په داتیاو ضرور په سپریو کو او په ګول می ولا سپریو کو د غوړه کی سپری می پیو کو کله یو سو کا پاغشته پیسو بس بیا خپاو یو فاسبا نشور وشده فاسبا نشو یقلب کفای چمرول لا سن خپل علامه پاغه پیسو باندې انفق فيها چې لګولې په دې باغ کې وای خاویتن او دا باغ پریوتون کې او پچتون خپل باندې اول هغه کجوري مجوري را غورځې دي ارس یا علا عروشا ما عروشا وای خاویتن او دا باغ پریوتون کې او علا عروشا پچتون خپل باندې ويقول او دل اوس احساس ورغه اب کیا ہوت جب چڑیا چک گئی کہ ندما ولما ينفعه الندم خپېمان شو خوص ول خپېمانتیا سفر وا پیدا ور نکړه چې سو خوشو
ويقولو او دوائل یا لیتنی ہائے ارمان میں لا مشرک بربی احدا چې ما یې صدار نه جوړ کړی د رخ خپل سره هیڅ بلاوم. په دې ځای کې وګوره په دې سالم رکوع کې او د دې کسانو په دې واقعه کې نو دې کې بت پرستی نشته، کوكب پرستی پکې نشته چې د ستورو بندگی یا د سپوږمۍ بندگی یا د نیکانو بندیانو بندگی یا د قبر بندگی دا پکې نشته. نو دلته دا کم شرک ته چې دی وای لم اشرک بربی احدا، دا ماډرن شرک ته. الله تعالی علم الغیب، دا سی وخت برازي الله ته پتا وا چې دا سی فتنه براوچتیږي چې د خلکو به اعتماد صرف په اسباب باندې، صرف په اسباب باندې. خدا کو پائے مراد مومن په سہارا، د نیکانو بندگانو په الله تعالی چې کمدنو اعتماد، او د یورپ د درندگانو دا غي په ماشینانو اعتماد. یا لیتنی لا مشرک بربی احدا، دلتا غ شرک اعتماد علی الاسباب. زمونږ د فقه مسله ده، مجموع الفتاوا د لکنوی سے ابراہیم اللہ تعالی لکلی دی کہ اسباب کو مؤثر بالذات ماننا شرک ہے. اسبابوں کی ذاتی تاثیر مانل دا شرک تے. اسبابوں کی کالا اثر واچو نو آغا اثر دے، کالائی پکی وان نچی نویسم نشکی دے بیا. دوائی دا ستندا دارنگی مال دولت تی چاړه دا اور دی چې الله نو غواړي نو اثر نشي کوله، او چې الله تعالی غواړي نو هغه بیا اثر کوله شي. نو د دجالی فتنی ساينس یو طرف ته د ستورو د سپوږمۍ د انسانانو داغه حقیقت ښکارا کو چې دا خو عاجزان دي، درس شي خدایان دي. خو بل طرف ته په خلقو کې د الله تعالی نه د اوریدو یو بل لار اگر او یستا چې هغه انتهایی خطرناک وا، چې هغه د الحاد دا الله تعالی نه د اوریدو دوه لارې وي، یو شرکو او بل الحادو. مشرک الله منی خو صدار و سره جوړي، او ملحد د سره الله نه منی، داغه په اسباب او اعتمادي، په مال، په دولت، په ماده، دارنګي په ظاهري چې کوم اسباب دي ډاکټري و غیره، په دې سيزونو اعتماد دي، او دا الله تعالی ذات ته نظر نیوي. د دې سړي شرک هم داو، دا ماډرن شرکو. ويقولوا یا لیتنی، او ویل دو هاي ارمان می لا مشرک بربی احدا چې ما یې صدار نه جوړ کړی د خپل رب سره ایسو کوم، ولم تکن له د عاجزی اوس هیڅ په کار رانلل، ولم تکن له فئه او نو د ډالا دوی اعز نفرا، زما نفری زیاته ده، زما بچی زیات تی، زما ډله زیاته ده، کام قبیله می مضبوط کی. ولم تکن له فئه ينصرونه، نو د ډالا چې مدد کړه د من دون الله، دا الله نه علاوه، وما كان منتصرا، او نو دې په خپل بدلا غستون کې د الله نه چې خپل سزور چلے دلوي، وما كان منتصرا، او نو دې خپل بدلا غستون کې د دې ټول واقع نتیجه معلومه شو چې هنالک الولایت لله الحق، هنالک
په دغه مقام د بیوسای کې چې دا بنده بیوسه دی نه ډاله او نه په الله زور چلی دو نو بیوسه شو کنه نو هنالکا کابلګرام شیخ صاحب رحم الله و معنا کولا هنالکا په دې مقام د بیوسای کې الولایت لله الحق اختیار الله لره دی چې بالکل رښتیا دی الله او بالکل کار دی معلومه شو چې بنده بیوسه دی او اختیار د چا دی دا الله تعالی دی دوی مطلب هنالکا په داسې سخت مقام کې په داسې سخت مقام کې اختیار د الله دی او هر مستر او مجبور په الله ایمان راوړي دغه مجبوره حالت کې و ایمان څخه قبول شي په دا اسلام کې خوار څوک راوړي هنالک الولایت لله الحق په دغه ځای کې الولایت اختیار الله لره بالکل رښتیا چې الله بالکل رښتیا دی الحق د الله صفت ده هو خیر ثوابا هغه الله دې غورا په بدل ورکولو کې چې په آخرت کې بدل ورکړي نو بهتره بدل ورکړي وخیر عقبا او بهتر دې په انجام کې دنیا کې هم انجام خسته ورکړي چې کله د الله حکم سوک ومني وخیر عقبا او بهتر دې په انجام کې واضرب لهم مثل الحیات الدنیا دویما وجه د بیکارتوب د دنیا د بیکارتوب دویما وجه کله مال دنه نغد وا نغستو نو تابت نوالی نو الدنیا وقتها قلیل د دنیا وخت ډیر لګ دی وخت د دنیا لګ دی نو دا غي د پاره یو مثال ذکر کړي چې وخت د دنیا کم دی وخت د دنیا لګ دی واضرب لهم مثل الحیات الدنیا کما ان انزلناه بیان کړی تا د عبرت یو خبره مثل الحیات الدنیا مثال دی ژوند لړن مثال او توایا کما ان انزلناه لکو بو چراورم دلر د باندې د وریا زنا فاختلط به نبات الارض نو ګډ وډ راوخیږي په دې باندې شینکی رزم کې یا فاختلطا ګن راوخیږي په دې سره نبات الارض شینکی رزم کې هر سره راوخیږي ډډم دی مندانا دی انسټي وغیرہ دی ټول راوخیږي فاختلطا به نبات الارض فاسوا شیمن نشیدار زریزا چورا شیدار زریزا تزرور الرياح چلوزی دلر بادونا سیلی او بادونا علوزی مثال مطلب دا باران اوشی شینکی راو خیجی فصل خیراز شی مزیدار شی خوچه لگی رزی تیر شی نو فصل اوچ شی خبر ختم ارس ختم شی ریزه سیلی راشی او تیلی میلیم نری چی ناغوالوزی دق شانتی کستا پا دی جوند یو بهار دی او یو سپرلی دی نو پا دی دو ککی گما او دا اللہ نافرمانی مکوا سباب دربان خزان راغلی او دا پولی ٹک تا بناستی ایس پاومنی یا مرشی نو خبره بختمی نو د دنیا وخت چې دی نو هغه لګ دی تانوی صاحب رحم الله یو ځای کې ذکر کړي وی حال دنیا پرسید من سے یک پرزان ہے حال دنیا پرسید من سے یک پرزان ہے گفت یا خوابست یا بادست یا افسان ہے بعضو گفتم حال آکس گو کے دل دروے ببست گفت یا غولے ہو یا دیوے ہو یا دیوان ہے حال دنیا پرسیدم من سے یک پرزان ہے د دنیا حال میں دیو اخیار سڑی نہ تپوسو گو نو گفت یا خوابے ہو یا بادے ہو یا افسان ہے اگر آتوی چی یا خوب لی دلی یا سے ہوا تیری دلی چی اخکول غنتے وگم تیر شی یا یو فرزی قصہ دا
باز گفتم حال آکس گو که دل دروی ببست باز گفتم حال آکس گو که دل دروی ببست بی ورطمی ہوئی چی بیا دا چاچور پوری زړه تړلې نو د دې سړي سحال لے وی گفت یا غوله ہو یا دیوے ہو یا دیوانے ویدا گوڑی رجتے مزغو کے ڈس شوے دے حاصل لیوانے دے چه دا پا نیش پوری زړه تړلې دے دنیا سی نند یو حال لے او سباب دے بل حالی فاختلطا بہی نبات الارض فاسبا حشیمن تزرو الریاح نشورو شی حشیمن ریزا ریزا د نبی علیہ السلام د نیکنوم هاشمو هاشم لقبو هاشم ریزه ریزه توي نو د ډوډۍ حاجیان علما تولا ډوډۍ به علما تولا ریزه ریزه به کړوالا نو چاته وي انت هاشم تا هاشمي نو لاغې نه په هاشم مشهور شو فاسبا اشیمن تزرور الرياح نوشی اغا ریزا ریزا تذرو الریا چهلو زی بادونا وکان اللہ علا کل شی مقتدرہ او دے اللہ تعالی پارے سزبان دی مقتدرہ وسوالا المال والبنون تزید من الدنیا ترغیب الاخرہ دنیا لدم رکارو کا چی دنیا کے سمرہ اسیگی او آخرت لا محنتو کا او خواریو کا دنیا کی آغا دنیا دا چه آغی دنیا بانده دی آخرتو گٹو بدک کا دنیا دا چه بکم دنیا دی آخرتو گٹو بدک دنیا دا نور در بانده وبال لا المال والبنون د دنیا مال او بچی صرف د دنیا د پاره دي آخرت کې نیک اعمال پکاريږي نیک عملونه نو هغه نیک اعمالو کا امام غزالی یوزای کې ذکر کړي پس 80 سال ایمانا محقق شد بخاقان پس 80 سال ایمانا محقق شد بخاقان بادشاہ تو دیرش کالا پس معلوم شوا کہ یک دام با خود دام بودن بے از ملکی سلیمانی کہ یک دم با خود دام بودن بے از ملکی سلیمانی بادشاہانو تا خاقان تا دیر وقت پس دا خبر معلوم شوا چه دا نیکانو خلقو سرا یومنٹ ناستا چه دا نو دا د سلیمان علیہ السلام د بادشاہی نه بهتر ده د ملک سلیمانی نه یعنی د ټول دنیا د بادشاہت نه صدا بهتر ده پاغي کې وری د آخرت د پاره سګټو شي او بادشاہی به در باندې ولټا وبالي ولټا به در باندې هغه بادشاہی وبال شي المال والبنون المال والبنون مالونه او بچي خائز د دې جوان لاند دی خائز ته د دې جوان لاند والباقیات الصالحات او پاتنه کملونا یو حدیث کې د فرض مصبسه سبحان الله الحمدلله الله اکبر درې زلا یا 25 زلا یا لزلا ویل دیتا باقیات الصالحات ویلی دی دیتا باقیات الصالحات ویلی دی هر نیک عمل چې د شریعت په طریقو او اخلاصو نو هغه باقیات الصالحات ته هغه به پاتې شي د دیو جن حدیث کې راغلیو نبی علیہ السلام فرمایل لا تحقرن من المعروف شيئا لا تحقرن من المعروف شيئا نیکی کو وړو می خسپک وتاو نو ګوري سپک وتاو نو ګوري دا به آخرت کې بکار شي
او بل حدیث کې وسردام راغلی دی ولو ان تلقا خاک بوجه طلق اگر که ترور مسلمان سره پرون تندی ملاو شي دام یو نیکی دا خسپک و تو نگوری ځکه نیکی د آخرت توخه ده او د آخرت ذریعہ ده دا به په آخرت کې پکار راشي او حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې الله ستاسو عملونه داسې پالي لکه تاسو چې وړو کې جونګې پالي د اوخ بچي پالي او غټوي نو الله ستاسو نیکی غټي نو نیکی کول پکار دي الله غټيو نو باقیات الصالحات نیک عملونو لزور ور کول پکار دي والباقیات او همیشه پاتې کیدون کې نیکای خیرون غوردی عند ربک پنځ در افستا باندې مال سینن شته او ثواب ني پښتانه وي مال د لاس خیره دي او خپل اولاد کله سړی ته وبال شي او نیک عملونه هغه پاتې کیږي والباقیات الصالحات او پاتنک همیشه پاتې کیدون کی نیک عملونه غوړه دی پنځ در افستا باندې په بدله کې آخرت کې بدله بدله در کې بهتره وخير عملا او غوړه دی په امید لرلو کې په دنیا کې مال باره کې وسړې سو امید لري چې وسړې وای ما ایم پیلو کو او پی ایچ ڈی می وکړه او غټه عہده می حاصل کړه او دومره مال می وګټو نو آخرت کې ستمه کول شي امید لرل شي او که یو سړی چرته یو ګنټه او شلمنټ هم درس تکې ناستو نو امید خو لرل شي کنه چې کېدی شي الله پر له ثواب سکی نو وخير عملا دا بهتر دي چې سړی امید لري وخير عملا او غوړه دی په امید لرلو کې ويوم نسير الجبال ير د آخرت او درې موجه د دنیا د سپکوالی چې دا دنیا به در باندې وبال شي بیا به افسوسونه کوي چې کم مال لګټل دی اکه به در پسې لیکلې حساب کتاب بنه کوي داري او سیز وړې وړې خبري حساب به سره کیږي دا ول اساسانه خبره ده آخرت ته سوچو کا ويوم نسير الجبال او بکمر چروان کوم غرونا وتر الارض بارزه او ویني با زمکا بارزه بالکل خکارا او صفا طول و صفاوی بنجر بوي او ډاګ بوي وحشرناهم او جمع بکم دیلرا فلم نغادر منو ما هدام نو پاتوانه کم د دین یو تن یعنی د زمکی په یو ګټ کې او په یو کند کې د ډیر کای شاته سوق پټېدلې نشي فلم نغادر منو ما هدا پاتوانه کم د دین یو تن واورزو علی ربک صفا او پیش بکړی شي پر رب د په قطار ټول به مجرمان او هر څوک په قطار ولاړی واورزو علی ربک او پیش بکړی شي دی پر رب دی صفن په قطار لقد جئتمونا كما خلقناكم تذلیل لمجرمانو او بویلی شي وتا لقد جئتمونا یقینا را لیماتا لکه چې می پیدا کړی وي په اول ځل چې سړی پیدا شي تش تور یکی اوازي تش تور یکی اوازي نو الله ته چودريږي نو تش تور به یو یکی اوازي به نه ولا سره مالی او نه ولا سره یاري مددگار هیڅوک به سره نه بلزام تم بلکې داوی کول تاسو الله نجال لكم موعدا دا چوبن ګرځوم د تاسو لوادا د بیا پورته کېدلو چې ګینه تاسو ویل چې دوباره قیامت نشتا د قیامت د حساب کتاب یو جلک ووضع الكتاب او کې به خود شي لیک عمل نامه دفتر د حساب کتاب هغه وراوړل شي ووضع الكتاب او کې به خود شي عمل نامه جنس ته فطر المجرمین نویني به مجرمان
مشفقین یریدون کی دا غنا چې دی بده کې د خپل عمل نه بیا یریږي دل د دنیا کې به سم ماینو الله په ناراضه کو او قیامت کې به د خپل عمل نه بیا پریشان نه یریدون کی دا غنا چې دی بده کې ويقولون وایوا یا ویلتنا ماله هذا الكتاب یا ویلتنا ما لهذا الكتاب دی لیک تو تاسو فکر دی تاسو چې لهذا لیکي نو څنګه لیکي لا موهي یو بر سره تړای نه او د قران مجیدونو کې تړل دی دایته کتابت عثماني وای مساله یاد کا قران مجید چې لیکي نو ځان ته د قران نسخه مخه ته کې دی او دا غې نه ویل کی نو چې څنګه قران لیکلې دی کې لیکل شوی دی تاج کپنه والا کې نو اق شانته به ته په خپل کاغذ کې لیکي دا سنت ته کتابت عثماني سنت ته دلتا لهذا نو تفسیرونو والا او یا زن خلق دا وی ویدا کتابت عثماني شاذ ده بس وی دا د عام لیک نه خلاف ته خو بس غي کړل بس منګم کو نه شاذ نه ده پدې کې نقطه ده دا مجرم چې ده نو دې ډیر ستومان ده او ډیر ارمان کوي نو دا خبره چې کوي ډیر په افسوس کوي نو پورا دا درلنه وای ما له هاذا ناغه په ویلو کې دا لام او حاس کی جدا کی نو دا پورا تفسیر دی دا جیمونه زیګانی تویګانی وقفونه سواله کیپو دا مستقل تفسیرونه دي مستقل تفسیرونه دي پدې کې تفسیر ته اشاره وی زنو مشکل آیاتونو کې داغه پته بیا لګي ويقولون اوای بدای ما لهذا الكتاب یا ویلتنا وای رکاوی زما رکشم یا ویلتنا یا رکاوی زما یعنی وای تباید مالرا مال هذا الكتاب سشوی دی عمل نامه لرا لا یغادر صغیرتا نپریک دی وڑا او نغٹا الا احصاها مگر گیر کڑی دا غی لرا کوڑا خبر دا او کغاٹا آئی طول لکلی دا ووجدو ما عملو حاضرا او بمومی آغا چمل کڑی دا سامڑا مخامخ ارسبو وینین ووجدو ما عملو حاضرا او بمومی آغا چه عمل کرده حاضر ولا ازلم ربک احدا او زیاده نکی رب دی پیچا اللہ تعالی پچام زیاده نکی سورت نساء کی التویلو ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ اللہ د ذریم رزرم نکی التیم نکر راوڑی وام لا یظلم مثقال ذرہ سورۃ النساء 40 کی ویلو سورۃ النساء 40 او دارنگی سورۃ الانبیاء وصل وختم کې وای فلا تظلم نفس شیئا پس باندې با زیاته او نکړې شي دلته هم نکره راړه په سیاق د نفي کې ولا یظلم ربک احد او زیاته نه کوي رب دې په اچا الله تعالی په اچا زیاته نه کوي نو دنیا سپکواله په دریو طریقو باندې بیان کو یو طریقه دا دنیا چې دا بدر نه واغستل شي لکه د باغ والا نه چې باغ واغستل شو دویمه وجه دا دنیا چې دا وخت وا قلیل د دې وخت لګ دی درېمه وجه دا دنیا تكون وبالا علیکو دا دنیا با پتا باندې وبال شي د دې دنیا خسته کون کې استاد جی سوکته فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور د دې دنیا خسته کون کې
او دې دنیا باندې مینون کې هغه شیطان دی هغه ستا دشمن دی نو د دشمن په قدم قدم مګدا وایس قلنا للملائکه اسجدوا لآدم نو تحذير د وسوسې د شیطان نه چې د شیطان سره یارانه مکو شیطان چې کم دنو هغه ستا ازلی دشمن دی د پخوانه ستا چې کم دنو دشمنی کړی دا د شیطان په وسوسه باندې مزه وایس قلنا للملائکه پاو کی چومی فرشتو تا اسجدو لی آدم سجدو کی بطرف دا آدم یا اسجدو لی آدم سجدو کی آدم علیہ السلام تا فسجدون وغی سجدو کڑا اللہ ابلیس مگر شیطان انکڑا دا شیطان نسل خی کان من الجن و دے دا پیریانو نا یعنی نسل دا پیریانو نا دے نسل د پیریانو نه دي کان من الجن و د پیریانو نه ففسقان امر ربی نو او د حکم در خپلنا نافرمانی وکړه فسق وتلو توي نو دا الله حکم پر خودم کان من الجن ففسق عن امر ربی نو د چې کم دنو ففسقان هو تده عن امر ربی د حکم در خپلنا شیطان ظاهری شکل بر د چا اختیار کړو ملائکو د چا اختیار کړو الخو مې ته وې نن دوره غواهی کنه ظاهری شکل پزان باندې اچول د چاو د ملائکو صحیح ده کنه خو ظاهری شکل په کار را نغه ظاهری شکل په کار را نغه عمل خراب شو د دن نه خراب شو نو ظاهری شکل او صورت نه پکاريږي فکر کوئ کله چې انسان څنګه کله چې انسان د الله کتاب تناستی ناستی کنه دا وګوره شکر دې ماشاءالله دا الله تعالی کتاب تناستی نو حدیث کې راغلی دي حفتهم الملائکه د دې ظاهری شکل انسانانو ده خدا د دنه مجلس د فرشتو ده مجلس د چا ده د فرشتو ده د دې ملاقات ل فرشتي راضي ان الملائکه لتزو اجنحتا لتذل طالب العلم فرشتي خپل وزره طالب العلم تخوري د ظاهر کې انسانو جنس د فرشتو نه سو بدلو جنس د فرشتو نه بدلو خو چې هر کله د کار د روحاني او نورانی د عالم بالا شو د قران سره کار شو ذکر او اذکار ایمان صالح کار شو نو فرشتي عملګرتیا شروع کړه اوس جدولی آدم فرشتو عملګرتیا شروع کړه شیطان په ظاهر کې فرشتہ وا خو چې کار غلطو کو ففسقان امر ربه هغه تباہ او برباد شو نو ظاهری شکل او صورت له اعتبار نشتا کان من الجن دیو د پیریانو نا ففسقان امر ربه نو د حکم در ابنای افتتخذونه نو جوړوي تاسو دلرا پسول اکبری بم چرته لیدلی الاتخاذ معنا کې پسول اکبری الاتخاذ ساختن افتتخذونه نو جوړوي تاسو دلرا وذریته اولاد دلرا دوستان من دونی علاوه زمانہ او تتخذونه ما جوړوي تاسو دلرا وذریته اولاد دلرا د شیطان اولاد کم ځای دي او واده چا سره کوي او څنګه کوي خلق د پارس کې کاری خروح المانیم چې کم نو زبردست خبرې کوي هغه وای ان ذالک لعرس ما سمعت به دا داسې واده چې ما چته نه دی اوریدلې ان ذالک لعرس ما سمعت به ذریه د شیطان یو شیطان چې دی نو دا هم د چانه دی
پیریانو نه دی کنه چا نه پیریانو نه دی نو لکه څنګه چې د انسانانو نسلونه کیږي د پیریانو هم سي نسلونه دا غیم نسل شته کنه وذریته نسل شته یا د ذریه نه مراد د شیطان په لاړو لوانده مسلمانان دا انسانان چې د شیطان چې کمدنو په نقش قدم رواني او د شیطان شیطانی کارونه کوي دا الله تعالی د دین نه بندول کوي دا الله د کتاب نه بندول کوي دا الله تعالی د دین زایونه خرابوي دا الله تعالی د دین زایونو تسبق ګوري نو دا د شیطان کار دی کنه نو کان من ابتتخذونه تاسو جوړوي دلرا اولاد دلرا یاران اولیاء دوستان من دونی علاوه زمانہ وهم لكم عدو او دال استاسو دشمنان وهم لكم عدو او دال استاسو دشمنان ګور وتا الله تعالی د مؤمنانو دوست دی الله ولی الذین آمنوا الله د مؤمنانو سره اے پرېدا الله په انسانانو مهربان دی یوازې په مؤمنانو نه الله په انسانانو سره مهربان دی نو یو خبره الله مهربان نو چې د مهرباني او دوستی د بندا نو چې دا غسوک نافرمانی کوي نو اسم پکار دادا چې داغه د نافرمانه سره د سوک دوستی نو دا الله زموږ محبوب او شیطان داغه نافرمانه نو یو خدا خبره وا چې د الله نافرمانه دی نو بس زموږ دشمن دی او موږ له سره دوستی پکارو الا ولا دا چې وهم لکم عدو اغا تاسو سره صاحب د دشمنای اعلان هم کړی دی وهم لکم عدو اغا د دشمنای اعلان هم کړی دی لاحتنکن ذریته الا قلیلا من بو باسم جلوی کوم با اولاد دو مگر لگنا خصاب اعلان کړی دی د دشمنای اعلان کړی دی نو بیا مهربان بادشاہ محبوب ذات پوهیږي کنه مهربان بادشاہ محبوب ذات پرې خودل او شیطان سره دوستی کول بری عقل و دانش بباید گریز نو پدې عقل او خيارتیا جړه پکار ده وذریته اولیاء من دونی نو جوړوي تاسو دلاره اولاد دلاره یاران زمانه علاوه وهم لكم عدو او دادی ستاسو دشمنان بئس للظالمین بدلا نو ډیر بد دي ظالمانو له بدل د دوستای چې د الله دوستی پرې خودلا د مهربان ذات د محسن ذات دوستی پرې خودلا او د شیطان دوستی واغستا دا ظلم دی کنه دوستی دا هغه چا سره پکار دی چې هغه مهرباني او فائدہ دل درکې او تا د دشمن سره دوستی وکړه بئس للظالمین بدلا بدل ظالمانو لپاره بدل ما شتهم دا چې کمدنو بل وجه ذکر کړي چې د شیطانانو سره دوستانه پکار نه ده شیطانانو سره دوستانه پکار نه ده هغه کې د دوستانه ځای نشته نوې د څه فائدې دي دا هغه دوستانه د فائدې نه ده ما شتهم خلق السماوات نمی دی حاضر کړی دی لرا د مدد د پاره پیدائش د اسمانونو زمکه تا یعنی دا زمای صدر په خالقیت کې ندی نه په عبادت او ولایت کې تاسو څنګه سکوي ای صدر کوي یعنی دوستی او عبادت د خالق په کار دی دا شیطان ما سره په خالقیت کې ملګرتیا کړی نه دا او مدد را سره کړه نه ده نو تاسو څنګه چې کوم نه دی په دوستای او په عبادت باندې نیوي ما شتم خلق السماوات نمی دی حاضر کړی دی لاره د مدد د پاره پیدائش د اسمانونو زمکه تا او نه د پیدائش د خپل ځانونو تا یعنی تمام ټول کارونه خلا پر دوام د دې معاملې تمیم نه دی حاضر کړی ولا خلق انفسهم ان پیدائش د خپل ځانونو تا
وما كنتو متخذ المضلين عضدا او نیمزو جوړون کې د گمراهو مټا مددگار چا غي ته الہ وام اغي الہ او یا معین د الہ شي او د الہ مددگار شي وما كنتو او نیمزو متخذ المضلين جوړون کې د گمراهانو یعنی د داسې عاجزانو عضدا مټا مددگار معلومه شو روح المانی ذکر کړي چې د دې آیات نه معلومه شو چې د کافر او مذلینو د گمراهونو مدد غختل جایز نه دي خصوصا د دین په کارونو کې دا غینه چې کمونو مدد غختل جایز نه دي زنو زاینو کې یو روایت راغله چا نقل کړل چې علی رضی الله تعالی عنہ وی چا ته وی چې معاویه ته وای نو دا کار به وکي چې علی رضی الله تعالی عنہ ته چا وی چې معاویه رضی الله تعالی عنہ ته وایا نو دا کار به وکي نو علی رضی الله تعالی عنہ ته وی فلا اتخذ معاویه عضدا او دا آیات سره وی فلا اتخذ معاویه عضدا ابدا زبدا معاویه نه مدد نه غواړم زکا وما كنت متخذ المضلين عضدا دا وی روح المانی ذکر کئی وهو كذب لا يعتقده الا ضال ومضل دا حدیث تور دروغ دی علی رضی الله تعالی عنہ باندې لا يعتقده الا ضال مضل گمراه و په دې عقیده لري او بل څوک په عقیده نشي لرله دا روایت دروغ دی وما كنت متخذ المضلين عضدا ير الاخرت ويوم يقول او باغرت شوبو اي الله نادو شرکای الذین आवाज کوي د مدد د پاره شریکانو می هغه کسانو ته زام تم چې تاسو په داوی کوله ان تاسو په خیال شریکانو زما خو شریکان نشته خو تاسو ته سوي شریکان وي فداهم نوراو به بلیدای چغي و جوړی کی فداهم چغي و ته جوړی کی یا پیر بابا پړې کې الله یې موږ له اجازه راکو چغی و تو شروع شی فداهم یا پیر بابا راو برسی یا لیزان پنے کشی یا دادا گنج بخش پنے کشی چغی و یو چغی و جوڑی فداهم چغی و تو باسی هر لگیاوی هر چا سه شریکان کړی دي نو هغه د سوق په بینک بیلنس ته چغی و باسی سوق په جیدادونو ته سو باسی چغی و باسی چغی و وی لگیاوی فلم یستجیبوا لهم دا غبل طرف نه بس جواب ملاو فلم يستجيبوا لهم نو قبولتیا بونه کی دی لرا وجعلنا بينهم موبقا او بغرزوم پمیاز د دې کې هلاکت موبق هلاکت ته لیکيږي یا د هلاکت ځای د اور خندق د دې پمیانس کې به د اور خندق شي نیکان بندگان چې را مدد کړیو ناغه به جنت ته لاړ شي او مشرکان چې نا به دوزخ ته لاړ شي وجعلنا بينهم موبقا او بغرزوم پمینز دای کی موبقا هلاکت یا زید هلاکت ورا المجرمون النار او بوینی مجرمان اور لرا فظنون یقین بو کی دلته ځوان په معنا د یقین او نو یقین بو کی انه مواقعوا یقینا دی ارتاویدون کی دیتا ولم یجدوا انا مصرفا او بنمومی د دین اوړېدل مصرف مصدر میمی اوړېدل ولم یجدوا انا مصرفا او بنمومی د دین اوړېدل یا زائد اوړېدلو او بنمومی د دین زائد اوړېدو چې یره وب چیلم دی بل ځای به کو دا نکیږي ولم یجدوا انا مصرفا او بنمومی د دین زائد اوړېدو کدا اوړېدو زائد نو قران لا راشه قران کې د څه کمې ده چې تبل طرف تزي ستاد عبرت او د نصیحت د پاره پکې کافی مواد دي راشه نو د داس دکا
او په دې عقیده او عمل جوړ کا نو د دوزخ نه او په دې باندې بچ کیږي دا د دوزخ نه د بچ کېدو ذریعہ ده نو ترغیب ال القرآن او زورن انسان ته په راز د قرآن باندې ولقد صرفنا فی هذا القرآن او یقینا بیان کړی وی دی په دې قرآن مجید کې د پاره د انسانانو من کل مثل هر قسمه د مضمون هر قسمه د عبرت خبره قرآن مجید هر یو خبره مثالی ده او نمونه ده هر خبره کو قرآن کریم د اعتراض جواب کوي نو هغه جواب مثل نو هغه په جوابونو کې یو نمونه ده کو قرآن مجید دلیل پیش کوي نو هغه یو مثل نو هغه یو نمونه وي کو قرآن کریم زورونه ور کوي دا زورونه نمونه ده کدا قرآن مجید یره ور کوي نو یره نمونه ده نو من کل مثل دا مطلب دی من کل مثل هر قسمه عمده مضمون وکانه الانسان زورنا او د انسان زیاد دار یو سیز نه جګړالو ایس یو سیز دا الله په توحید کې جګړه نه کوي او دا الله په دین کې جګړه نه کوي خدا انسان چې دی نو دا ډېر جګړالو دی دا الله په دین کې جګړه کوي وکانه الانسان او د انسان اکثر شین جدلا زیاد دار یو سیز نه جګړالو په توحید کې وما منع الناس زورنا ذکر کوي چې دوی نه مني او د قرآن نه فائدہ نه اخلي نو د څه انتظار دی د سپېړ انتظار دی هغه وخت خو بیا ایمان فائدہ نه کوي نو زورنا سره دی یارینا وما منع الناس او ندی بند کړي خلکو لرا ایمان راوړلو د دینا ان یؤمنو من ان یؤمنو او ندی بنکړي خلکو لرا ایمان راوړلو د دینا اذ جاءهم الهدى پاو کی چراغ دیتا هدایت ويستغفروا ربهم او د بخنه غختلونا در خپلنا یعنی استغفار نه کوي او ایمان نه راوړي نو د ایمان نه او د استغفار نه سشي بنکړي دي نور سن دي بنکړي مگر دې خبره چې د دې انتظار دی الا انتاتيهم سنت الاولين مگر دا چراشی دی تا عذاب دا پخوانو یعنی دا وی خمونڈ تباہی سنت الاولین لکه پا قومینو چی عذاب راغلیو پادیانو او سمودیانو یعنی دی ولی ایمان نراوڑی دا عذاب پہ انتظار دی یعنی رابشی پہ الا انتاتیهم سنت الاولین مگر دا چراشی دی تا طریقہ دا پخوانو عذاب او یات یوم العذابو یا راشدیت عذاب مخامخ دی عذاب نه مراد لکه قتل او قید شو لکه یوم بدر چکی پیراغی سنت الاولین نه مراد استیصالی عذاب چې د وی خمونډه ختم شي او یات یوم العذاب قبولا مخامخ عذاب راشي یو نیم پکې ټکو سترې شي او یات یوم العذاب یا راشدیت عذاب قبولا مخامخ وما جواب د سوال راوړه بزا مونږ ته په انتظار یو راوړه لږه را لپوخ کو چې عذاب دی او عذاب دی او عذاب دی او عذاب دی یاري دې مړکړو راوړه چې دا کیسه غوسه شي بس ختم شي جواب د پیغمبر کار بیان دی عذاب نه دی وما نرسل المرسلین نرا لگم پیغمبران مگر صرف زیر ورکون کی ویرون کی ان دا غی کار عذاب راوڑل او معجزات ندی ویجادل اللذین او جگڑ کئی باسون کیا کسان چی کفر کردے پا باطل باندے جگڑ کئی پا باطل بل باطل یو مطلب چی پا کما مثلا خط دے دا مسئلہ باطل دا شرک چې په کومه مثلا خطه ده دا مسله باطله ده یا بل باطل چې کومه طریقه باندې جګړه کوي نو دا طریقه د ضد او د عناد ده د طلب د حق نه ده دا طریقه باطله ده چې په کومه طریقه جګړه کوي او نزاع کوي دا طریقه غلطه ده د کنزلو ده د بد اخلاقۍ ده د وهلو ټکولو ده دا طریقه هم خستانه ده طلب د حق سره د جګړو کی پته وو ته لګي
خود د مقصد طلب د حق نه دی د مقصد حق کمزورې کول دي مقصد دا دی لیدهدو به الحق دا چې وچقي په دې باندې توحید لرام او د حق مسله په وچقي د توحید کمزوري کول غواړي دا چې وچقي او کمزوري کې په دې باندې حق واتخذوا آیاتی او جوړ کړی دي آیاتونه زما او هغه سلرا چې راول شي دی پاغه باندې حوزوا غب شپ ټوکا یعنی دا الله کتاب او پیغمبر ته ټوکوي واتخذوا آیاتی قران شو وما انذروا د کوم عذابونو نه چې راول شي عذابونو نه چلک عذاب براشي تبا بشي پیدا په خوانو ډیر ویلي دي سړیا سه غب شپ ته واتخذوا آیاتی او جوړ کړی دي د آیاتونو زمانہ او دا عذاب نه چرول شي دی پاغه باندې وما انذروا به حزوا ټوکا او غب شپ نو ما نظلم زورنا چې داسې شو او تغافل پراغه غفلت یو کو پیغمبرانو سره جدال شروع کو چې جدال شروع کو نو نتیجه دا شو چې مور په ولګید نو ومن ازلمو ممن ذکرا او سوک ته غټ ظالم ممن دا غچانا چې نصیحت ورکول شي د تا پاتونو درابي فارزانا نو مخواړو د دینا چې الله آیاتونه بیانېږي دا الله د آیاتونو بیان کیږي او د تر مخړی دنه غټ ظالم بل نشتا ونسیا ما قدمت یداه او هیر کړه هغه سزا د هغه ګناونو چې مخکلي ګلی دي لاسونو ددو پوښوي ونسیا ما قدمت یداه او هیر کړه هغه سزا قدمت یدا سزا د هغه ګناونو قدمت یداه چې مخکلي لاسونو لګلی ددو د لاسونو کوم ګناونه لګلی دي جنگ لګل دي حق پرستو ته کنزل لګلی دي بد ردی لګلی دي د حق پرستو بیزت کول لګلی دي نو د دې چې کومه سزا ده سپیرتوب دی نو ددنه غیر شوی دی خو پته به ولګي ونسیا ما قدمت یداه ان جعلنا على قلوب مكننا نو یقینا ګرځولې مې دي پزړونو دی باندې پردې دا دې جنگو جدال کوي او انکار کوي بس پزړې پردار حالنو یقینا ګرځولې مې دي پزړونو دی باندې اکنتن پردې ايفقهوه د پویدلو د قران نه چې په دې قران باندې پوه نشي الله ولا زړونه بند کړل ايفقهوه د پویدلو د قران نه من ايفقهوه یا ان جعلنا على قلوبهم یقینا ګرځولې مې دي پزړونو دی باندې پردې لالا يفقهوه دا پردې مې زکه ګرځولې دي چې پوه نشي په قران د قرآنی او د داعی دومره دشمنی شروع کړه بد ردی وتویلی کنزلی وتکولی دشمنی ور سره کوله او داعی بد شو نو چې کله بد شو نو الله تعالی ورله سزا ورکړه د الله په خپل کتاب نه دی پیرزو الله ته خپل کتاب بند کو پزړې ولا مهر لګاو په دنیا به زړه چلیږي مازغه عقل حفظ ذهن دا به په دنیا کې ډیر تیزی خدا الله کتاب لبا دګي دګو هر یو سیز لزق خود دین لا دګ او هر یو سیز لا چوست خود دین لا سست او هر یو سیز لگرم خودین لنرم نو علا قلوب مکننا پزړونو دی باندې پردې چې پوه نشي په قران او پر حق باندې الله په قران نه دی سود وفي اذانهم وقرا او وګونو د دې کې د دروندواله او بوج وان تدهم الى الهدى او کتر غواړي دی لرا هدایت ته نتیجه دا شو چې فلن یاتدو اذن ابدا نو بالکل د هدایت نمومي په دغه وخت کې چارهم مور په لګیدل نو فلن یاتدو اذن ابدا نو د هدایت نمومي په دغه وخت کې چارهم
نو ترغیبو زبس کی ویدو سحر رک چې ماخام کور تراشی نو د ترکو موایا زبس ته سیدا د توبې سوان راوالی او دا هر سو پیچ کمدنو سوان کی د توبې ریګمال راوالا او دغه ګناهونو نه توبه وباسا نو بیا به د سره معاف کی خان بیا به د سره معاف کی وربک الغفور ذو الرحمه سمره مهربانه بادشاہ دی نو مهربانه بادشاہ دی د سره د دینا چې پیغمبر سره جګړه کوي او پیغمبر ته چې کمندونو باندې را دی وي خو الله تعالی وي بس مهربانن کما فی غواړي نو سی وته کوم وربک الغفور او الله دې بخون کې کدی توبه وباسي نو الله به معاف کی الله به سکی معاف کی او که توبه نو باسي نو فورا الله عذاب زکه نور کوي چې ذو الرحمه دائم یو مهربانی دا چې مهلت ولا ور کړل دي دا خو مونږ یو په جذباتو کې سکیږو راځو الله حلیم دی الله په جذباتو کې ناراضي وربک الغفور ذو الرحمه او الله دې بخون کې خاوند مهربانای لو یواخذهم کچا داوی شکور حق پرسته بدر دی ویلی او کله کله بکی بولا او طالب چې معمولی غونډه کې مسلو کې سو کو داسې وګوري کا یاره بس ډیر مهربانه دي نو ګوره ماته بد بدو کتل یاره خو لکه ما وی چې د سترګې وړلو کړو وې دوسه بس دی وای چې یاره پټک چې کمندونو په دې ځمکه کې ولې ونه منډنو هله خدای باندې ته د پیغمبر علی السلام نه خولې او دا ستا چې کوم مقابل د ابو جهل نبی دین دی ابو جهل لره راوړي لره ا د پیغمبر په ملا باندې دی دا غلاس خو نه شل کیږي او ته چیرې بس لاس ولا شل نه کړنو لاس ولا شل یره خو چې د مال غزر را کول او چې د لاس شل شوی وکړنو نو ډیره مزه به کړو نو دا دنیا د یار د غس اخرت نه دی دنیا خدار الامتحان دی دا کله کله الله یو نمونه خو چې ګوره د عمل ټیک نه دی پلان کیږي کې یو نمونه وګوره نور کدا سے ټک پټک هر یو رانیولې نو بیا د امتحان مقصد څه شو بیا د امتحان مقصد بیا خو بار دله مسلمان شوی هر څړې بیا مسلمانو او هر څړې باندې کو دا خو لګ الله خپل اختیار ته سکړی دي پرې خودلې دي کوي دي دا دنیا دارالجزا نه ده دا د سزا میدان نه دی دا د عمل میدان دی کلن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربک یو سړی نیکی کوي اغل الله د نیکه طاقت ور کوي رزق تر رزق پاغي کې سیوا کیږي بل یو سړی ګناه کوي هغه په ګناه کې ښکر کوي هغه پاغي کې تیزیږي الله فریدي پرې دا بس دا دنیا د عمل میدان دی دارالجزا بل له د بدلی میدان بل له لو یواخذهم وير غرقي ولننو لو یواخذهم بما کسبوا کني ول الله دې لرا پاغ سبانی چې دې کړی دي نو سلک بدرنګي کړی دي کم کم به ذکر کوي خو ما راوړو نو بما کسبوا پاغ سچې کړی دي ګن بدم علی دي اعمال شرکیه دي بما کسبوا پاغ باندې چې کړی دي لاجل لهم العذاب نو خامخا په تلوار به ور کړی وا دی لره سزا خدا سے الله نه کوي بل لهم موعد بلکې دې د پاره د وخت د واده موعد ظرف یا بل لهم موعد بلکې دې د پاره د واده مصدر بلکې دې د پاره د واده لا یجدو من دونه موئلا بالکل بو نمومي دا غین علاوه زائد پنا چې دا غین ځان پنا کی وتلک القرى قاعده او قانون د الله د پخوانه دا قانون را روان دی وتلک القرى لکنام او دا کلیوال علاکړی می دی لرا پاغه کې چې ظلم وکړو ظلم شرک چې شرک وکړو نو الله تبا کړو او دا کلی بلا کلی وادیان سمودیان وتلک القرى او دغه ملکونه او خارونه الکنام تبا کړی می دی لرا پاغه کې چې شرک کو ظلم وکړو وجعلنا لمالک موعدا ګرځول می واد حلاکت د دې لپاره وخت او واده یو واده باغی باندې می تبا کړل
وجعلنا لمالک موعدا او ګرځمو لما د هلاکت د دې لپاره موعدن وعده یا وخت وعده. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. یو ملګری لکه درخواست را لېږل دی چې طالب العلم دی او والد سے بھی وفات شوی دی. الله تعالی دې درجات عالیه نصیب کی. الله دې قبر ګل گلزار کی. د یو ملګری والد سے بیمار دی او ډیر سخت بیمار دی. طلباء کرام ورونو ته د دعا درخواست کړی دی. الله تعالی دې ورته صحت کامله عاجله نصیب کی. الله تعالی دې ټول بیمارانو ته صحت کامله